لذا خودکشی بنیادی اصلی واجه ده څه کوم کس بدنی جسمانی ضروریات و تقاضو پسې سار وي صرف جسم مد نظر وي هغه خودکشي طرف ته تلای شي. اما کوم کس روحاني معنوي تقاضو پر کول سي احتیاجاتو پر کول سي د روح غذا هغه ځان ته فراهم کړي وي هغه روح ته هم غذا ورکوي هغه هیڅ کله خودکشي طرف ته نه ځي. هغه روح مطمئن نفس مطمئن زړه مطمئن سکون حالت کې هغه دنیا کې زندگی تیروي. لذا یاد وساتئ دا صرف علم و ایمان و تقوا و پرهیزګری و دینداری دی چې انسان ته اطمینان ورکوای شي. دا د روح ولا غذا د انسان دپاره. زه یو مثال در کوم کسه قبل از میلاد څلورمې صده کې یو دانشمند یو دانشور تیر شوی دی اپیکور نامه دی. اپیکور دا جمله مشهوره ده. اپیکور به زندگی اصل دا ګڼل هغه ویل چې اصل زندگی لذت ده. اصلي زندگی دا چې انسان لذت سره روبروي انسان لذت حاصلوای شي او بیا هغه به ویل چې اخوالي بدوالي معیار لذت ده. کوم شي کې چې لذت هغه ښه ده کوم شي کې چې لذت نشته خوان نشته هغه ښه نه ده. لذا ایدي نظریه باعثه جوړه شوه چې باقاعده اپیکور نظریه ته عیاشي نامه ورکړل شوه. یعنې عیاشي دنیا ته انسان راغلی دی عیاشي دپاره که عیاشي دی دنیا شته زندگی شته که عیاشي نشته دنیا کې هیڅ نشته. لذا دغه دانشور کس چې کله خپلې نظریې بیان کوي نو هغه خپله یو ځای کې دا شی چې صرف مادي لذات حاصلوله لذت کامل نه دی. هغه څه جسمانی تقاضې پر کوله صرف اندا لذت نه دی بلکې هغه خپله څه کامل لذت مکمل لذت هغه دی چې کله انسان د روح تقاضې ضروریات پوره کړي کله انسان روح سیر شي کله انسان روحاني غذا انسان ته فراهم شي و انسان روح ته څه غذا فراهم میلویږي هغه علم نه دی تقوا نه دی پرهیزګاري نه دی ایمان نه دی دغو شیونه. لذا خپله د اپیکور څه خپله نظریه دا شی بیان کړي دی او خپله به کینستل هغه مادي لذتو ته توجه نه ورکوله بلکې هغه به علمي کارونه تفکر و تدبر او همفکر کسانو سره به هغه ګرځېدل او همیشه دپاره به هغه روحاني لذت حاصلولې کې لګیا و. پس اصلي انسان ته سکون څه ورکوي هغه روحاني غذا ذریعه سره میلویږي. لذا واقعا مولانا روم بهترین انداز که یو شعر ویلی دی غزل دی راه لذت از درون دان نه از بیرون. هغه څه لذت لیاره اندرون کې دی که ته لذت حاصلې اندرون نه لذت حاصلوی شي بیرون نه لذت نه حاصلیږي چې د بیروني خوراکونه مادیات کوم کوي. احمقي دان جستن از قصر و حصون هغه څه دا بېوقفتوب دی کمکلتوب دی چې ته قصرو نه محلاتو نه بلډینګو نه عمارتونه غواړې څه لذت حاصل کړي. آن یکی در کنج زندان مست و شاد یو کس زندان کې دی یا کیدای شي هغه روحاني لذت حاصلوي هغه مست دی خوشحال دی هغه ته سکون دی. وان دیگر در باغ ترش و بیمراد ځنه کسان باغو کې دي باغاتو کې دي محلاتو کې دي خو هغه بیمراده دي بالکل غمجن دي. قصر چیزی نیست ویران کن بدن هغه هیڅ قصر چې نه دی د بدن تا قصر دی بدن ته دغه کې هغه شوی بدن ضرورت پر کوي د قصر دغه عمارت ضرورت پر کوي دوی چا نه دی. گنج در ویرانه است ای میر من هیڅ ویران زی که خزانه ایخی دی ویران زای تا روح دی چقدر آباد نده کرده. آن نمی بینی که در بزم شراب مست آنگاه خوش شود کو شد خراب. نه کسی چې د شراب و بزم و محفل کې چې کله انسان سرمست شي نو هغه د شي خراب هغه د شي ورسیږي. مقصد دا چې انسان په کار دی روحاني تقاضې احتیاجاتو ته زیات توجه ورکوي غذای روح سی په کار د انسان وي روحاني غذا حاصلولی سی وي کوشش وکړو انشاءالله کله روح ته غذا صحیح میلویږي انسان ته سکون و اطمینان میلویږي. پروردگار عالم د مو تاسو ټولو ته سکون مو اطمینان ولا لذت نصیب کی.